زه اوس لیاقت علي باچا صاحب ته چې دا د دې روغې او د دې قافلې او د دې روغې آغاز چې دی نو دا ټول هغه کړی نو چې تاسو ته هغه اراز و مقاصد هغه به یې درته ښه په ښکلي طریقه ملک صاحب هغه ووایي نو اول زه دعوت ورکوم لیاقت علي باچا صاحب ته چې تاسو ته مخاطب شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د درون قوم د غیرتی قوم او د نر قوم ایماندار او غیرتی مشر جناب صلاح الدین خان داغه قام او داغه قبیله چې څونه دي ټول زما وروڼه دي او د ګدایزو ډېرو محترمو مشرانو ټول پېژنم خو نوم ځکه نشم اخیستی چې کیدای شي هیر شي رانه ګدایزي به ووایم. بیا دلته کې د مختلف د بونیر د مختلفو علاقو نه عزتمنو محترمو بلونو بوړی خانانو زمونږ د شانګلې د ضلع شانګلې د پورن د مخوزي انتهایی عزتمندو مشرانو او زما سره د سوات نه راغلو ملمنو مشرانو همزول او کشرانو السلام علیکم. رونو داسې ده چې موږ به اورېدو د خپلو مشرانو نه به اورېدو نن لکوټي زموږ په دې پښتو کې که کمزوري راغلې ده نو هغه کمزوري صرف دا ده چې یا خو چې زه پیدا کېدم او د عقل خاوند کېدم نو زما مشر مړو نو ما ته به ښوونه چا کړې وه د پښتو د تور د طریقې او یا چې زه لویدمه یا ما د خپل مشر نافرماني کړې دغه سره ناست نه یم زه به له څه نه خبر شم او د پښتو څه قانون به وکړم او څه طریقه به وکړم او زما نه به زما د سوات خلک څه تمه وکړي. ما خپل څوک ما په هغه مدرسه کې سبق نه دی ویلی کومه مدرسه چې د پښتو وه کومه مدرسه چې زموږ د مشرانو وه کم طور او طریقه هغه زموږ زده کړې نه وتې دي هغه زده کړه صرف ما په یو ځای کې ولیده د بابای کوهستان په قام کې د بابای کوهستان په قام کې او په هغه قبیله کې چې موږ ته اکثر په ځینو کې یو چې دا د کوهستان خلک چې دي په خبره نه پوهېږي دا ډېر ښه پوهېږي دوی خو د ټول نه اول ایمان دی ایمان او چې په چا کې ایمان وي نو په هغو کې غیرت وي او چې په چا کې غیرت وي نو دا پښتو هم د دې غیرت یو جز دی او دا هم د ایمان جز دی نو په هغې کې پښتو وي نو زه تاسو ته که چېرې زه هغه تفصیل کې ځم نو هغه دونه اوږده ده چې زه تاسو ته نشم ویلی. به هر صورت زه له دې ځایه تللی یم د بابا حاضري مې کوله کله چې ملک بابا ته ښکاره شوی ما زمانه مخکې نور ډېرې جرګې عزتمن برکتیان خلک وزیران امیران خلک د دې علاقو د ډېرو ښو ګاډو د ډېرو ښو پراپرټیانو خاوندان د ډېر ښه شخصیت خاوندان د ډېرو ښو جامو پیزارونو خاوندان هم تللي دي خو زه یو ډېر عاجز میا یم په سیدانو کې زه ټول نه زیات عاجز یم زموږ په سیدانو کې ټول نه عزتمن او ښه خلک دا ناست دی زموږ ډېر غریبانان یو او ډېر کمزوری خلک یو خو چې کله زه بابا ته مخامخ شیم بابا وکم کړ دی خپل قام ته خپل نوسي ته دغه بهادر او غیرتي سړي ته د بابا زامن هم ژوندي دي د بابا نور خلک هم شته خو بابا چې په خپل ژوندانه باندې بابا کوهستان چې په خپل ژوندانه باندې خپله پګړۍ راغسته او د دې نوسي په سر یې ښودان او تاسو دا یقین درست ساته چې دا ډېر قابل سړی دی ډېر قابل او ډېر عزتمن سړی دی ډېر د پوهې خاوند دی او بابا د دې پورې خبره خپل نوسي ته وکړه چې باچا صاحب راغلی دی دا د هغه شخصیت او د هغه خلکو الواد دی چې کومو خلکو به جامه هم نه وه د کومو خلکو به پیزار هم نه و د دوی پلرونو نیکونو به شقه هم اغوسته
ځان به په شوخۍ سره پټو جامه پیزار یې نه پېژندو خو دا ډوکې نه خلکو پېژنده چې دا څوک دي نو ډېرو خلکو به زموږ مشرانو قدرونه کړي دي صلاحالدینه تا ته یم چې ته به ځې خو ته به زما کوستان خپل ځان له برابرې که مینت کې که ته ننواتې کې صلاحالدین خان که ته د دې قام سره هر یو ژبه او معاملات کې خو ته به ځې او د لیاقت علي باچا ځای ته به ځې او د هغه سره به هلته خبره کې او هغه به هلته مطمئن کې دی به چېرته په چاپسې نه راولي نه به دی چاته کښېنې نو زه د دې څنګه شکریه ادا کړم زما دا خاندان ناست دی زه خپل خاندان ته په ښکاره سره دا خبره کوم چې زه تاسو ته یقینا ویم چې زه به تاسو کې ډېر کمزوری کشر یم خو زه تاسو ته یقینا ویم چې زما عزت چې کړی دی زما نه دی کړی ستاسو هم کړی دی ستاسو هم کړی دی ستاسو د سیدانو یې کړی دی په ما او په تا او په سید باندې فرض دا دي چې موږ به د کوستان د قام او د قبیلې عزت نه د سړي عزت نه موږ کې که ژوند نو موږ به د سپي عزت کوو انشاءالله موږ له یې دونه عزت راکړی دی چې موږ به د دغه قام د سپي عزت کوو انشاءالله او بیا د هغې نه وروستو دې ته وګوره موږ خو په خپلو پښتنو کې په خپلو میاګانو سیدانو کې په خپلو مولیانو کې په خپلو مختلفو خیلونو کې جوړې کړي دي لیدلي و دي کتلي و دي چې څه به پکې کېده او څه به پکې نه کېده په هر صورت چې کله دوی هغه هر څونه ستړي چې کړې ده به ده کړي هغه د خپل قام سره کړې ده خو قام یې نرو قام یې غیرتي و قام یې ایماندار و مشر یې نرو مشر یې غیرتي و او مشر ایماندار و نو چې په کوم قام کې د سړي مشر هم دونه ایماندار شي او دونه عزت والا سړی شي او دونه پښتو والا سړی شي او داسې ورسره قام شي هغه قام کله زوال کوي دا چېرته هم نه کوي ما زه د کوستان جرأت ته سلام کوم زه چې تللی یم زه به خپل عزت پورې حیران شم زما باچاګانو سیدانو تاسو ته خاص کر ویم چې زموږ په عزت باندې هم صرف د کوستان خلک پوره دي حقیقت خبره دا ده چې موږ په دې خبره ټول ډېر خفه او ډېر زه په دې کې یو پیره مخکې هم تللی یم خو بابا ته ما مخ نه و دغه کړی داسې دې راغلی وم که ما په وخت باندې هم هغه ته ویلی وې او ویلې مې ورته لږ ما ته ویې ته څله راغلی ما ته ووایه ما یې زه راغلی یم بابا وی ووایه ما یې نه وایم جي وسه خو قدرت ته وګوره ښه نه وه ما ونه وي ولې چې زموږ هغه کوم مدیان فریق چې چا موږ بولیو نو په هغې کې ځینې کسان الله ته به منظور او مړه شو اوس خو د هغو واړه بچي پاتې دي او خلک پاتې دي زموږ ټیک ته چې الله پاک موږ ته ویل دي چې مسلمانانو چې تاسو ته ما کلمه نصیب کړې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمه سره تاسو ټول مسلمانان رونه یې په تاسو کې تور نشته په تاسو کې سپین نشته په تاسو کې ذات نشته په تاسو کې ذریات نشته په تاسو کې غټ او کش نشته ما ته که غوره دی یو سړی په عمل سره راته غوره دی ما ته که غوره دی یو سړی نو ما ته په عمل سره غوره دی ما ته په نسب سره هیڅوک غوره نشته نو د دغې رورولۍ په خاطر د الله تعالی رحم هم په دغسې خلکو کېږي چې زه تللی ما په هغه خلکو کې دا یو شی لیدلی چې هغو داسې او ګوره اوس بله واوره دې خبرې ته هم غوږ کېدی موږ له جرګې راغلي زموږ نه مړي شي دي زموږ په علاقو وطنونو کې زموږ په خیلونو کې موږ ټول یو سواتي وو دا اوس موږ کوستان ځو ته دا هم یو سټیټ و دا هم یو سوات و که موږ بونیر او شانګله ځو ته دا هم یو سوات و زموږ په سوات کې نورو خلکو هم کړي دي او موږ هم کړي دي ورغلي وو خو چې خپل پښتون نه سرمن نه د ویسرې د هغې پورې پرېښلي نه یو او په ما پورې نن سرمن هم ده غوړ هم ده او سپین هم ده او ټیک ده دا د دې سړي د برکته دا د دې عزتمن سړي د برکته او دا د دې عزتمن کوستان د قوم د برکته او انشاءالله که چېرې ژوندی وم نو زما ورونه کشران رونه هم دلته موجود دي راغلي زما سره تاسو ته خو خاص کر سوال کوم چې که چېرې سید قوم ستا په هر یو ګوټ کې دی او هغه یې مني او که نه مني خو تاسو ته سوال دا کوم چې تاسو به د کوستان د سپي عزت کوئ زما یې ډېر لوی عزت کړی زما یې نه دی کړی ستاسو د مړو خاورو یې کړی دی ستاسو یې د شهزاد ګل بابا کړی دی ستاسو یې د باچا ګل بابا کړی دی د سپاه سالار یې کړی دی د هغه مشرانو یې کړی تاسو مهرباني به کوئ زموږ خلکو عزت هم په دې خلکو کې بیا اوس راشئ یوه خبره پکې کوم دا دې ته وګوره چې بیا چې کله وشوه خبره
او راغونډه شوه خبره زما په اړه کې دا چې ما ته به ګوره چې دوی څه نومونه داسې یو جنسي او دا به راته وایي چې یاره 1 کروڑ مړی په کار دی یو 50 لکه په کار دی 80 لکه په کار دی دا د 3 مړو معاملات دي دا د 3 مړو د 2 جوبلو د 2 مړو معاملات دي هغه زما وروڼه چې کوم ناسو هغه زما عزتمن وروڼه چې کوم د بونیر وو هغه ته ناسو او هغه ورته ووي چې ما صلاح الدین خان ته راغلی ته بابا رالیږلی موږ باندې ډېر درونې او موږ تا ته اختیار درکو او ته د خپل اختیار مناسب فیصله کوه دې پښتون څه چل کړی دې عزتمن سړي څه چل کړی دې عزتمن سړي زما په دیره کې زما په جونګړه کې زما په کور کې دې غریب سړي ته ویل دي چې باچا صاحب دا اختیار هم ستا شو دا چا کړې ده زه خو د دې بل فریق یم دا چا کړې ده چېرته په تاریخ کې شوې ده دا په تاریخ کې اولنۍ خبره ده زما وروڼو ټول پښتانه ټول عزتمن خلک یې ناشې دا خبره زما لږه واورئ موږ له چل زده کول د اوس د دې خلکو نه پکار دي خپل رانه مشران مړه دي نه پوهېږو پې هغې ما په ګدایزو کې هم جرګې کړي دي راغلی ما په سوات کې هم کړي دي ما په کوز بونیر کې هم کړي دي ما په شانګله کې هم ګوټ په ګوټ کړي دي موږ نه پوهېږو موږ له پښتو زده کول د دې خلکو نه پکار دي بیا زه لګېدلی ما دا خبره مې اوس هم په خولې نه راځي او تاسو ته اوس هم د مخې کوم چې موږ دا فیصله پټ نه ده کړې زما نه چا نه کروړونه اخیستي دي نه یې زما نه چا لکونه اخیستي دي نه یې زما نه ځمکه اخیستې ده نه یې زما نه داسې یو عوض اخیستی دی خو اختیار یې راکړی او تاسو ته پته ده چې سید سړی خو ډېر عاجزي او پیسو ته خو د سره د ټینګي نه خیر دی که د بل د جیب ځي خو چې زما جیب ته رالی بل یې نه ورکوي ما د خپل انده ستاسو د ټول مجلس په وساطت باندې ما مشر ورور ناست دی ستاسو د ټولو په وساطت باندې او په اجازت باندې که چېرې تاسو اجازت کوئ نو زه دغه خبره په دې مجلس کې ښکاره کول غواړم چې په څه شي باندې دا شی شوی دی هغه هېڅ شی نه دی هغه دغه مړي د اجرت د پوره کېدو شی نه دی هغه پې نه واپس راتلو والا خبره پکې نشته د هغه په سر سړی بدل نشته د هغه په سر زمین بدل نشته د هغه په سر باندې مال بدل نشته مال اختیار را کړی اوس تاسو ما ته ووایئ چې زه اوس په دې اختیار کې دا فیصله خو ما ته انتهایي ګرانه ده خو په ډېر سوچ او په بچار او په ډېر ادب سره زه تاسو ته یو خبره کول غواړم زه دا خبره کوم د خپلې خولې نه اعلان کوم که اجازه دې شته نو ما له هغې اختیار را کړی دی که ما ته وایي چې څوک مه کوه دا د سوات پښتانه نه دي دا د شانګلې پښتانه نه دي چې ته یې مه کوه دا ما ازمیلی خلک دی ما د دغه مړو یقینا چې زما پې اوس هم خوله بده ښکاري او دا د هغه د وارثانو هېڅ نه دي دا د هغو د رشکې خرچه هم نه ده خو ما د خپله انده په خپل ګریوان کې او د خپل فریق په ډېره غریبۍ او په تنګ دستۍ په نظر لګېدو کې او په خپل سوچ او په سمجھ کې مې د دغو 3 مړو په عوض کې 45 لکه روپۍ 45 لکه روپۍ مقرر کړي دي شاید خفه کېږي به زمانه نه ما دغه شی د وس مناسب کړی دی تاسو به زمانه خفه کېږئ نه ما دا اختیار خپل داسې په ډاګه وویچاړو چاته پکې پرده نه شوه باقي من زما دی خو زما ورواره دی د نیکه زما نیکه ورورو ور نیکه ورپسې نیکه زموږ د سپه سالار صاحب همزولی بیا د پلار زما او بیا دی زما ورواره دی نو په احترام سره درته دا خبره کوم چې زما نه به په دې خبره خفه کېږي نه که ما چېرې دا خبره کړې خو ته اختیار را کړې او که چېرې په دې باندې ته زما نه خفه کېږي نو آینده دپاره بیا د سید سړي نه ځان ساتي ځکه چې دی خو پوهېږي نه نو د نه پوهېدو خبره به حساب کې او زه ستاسو د ټولو ډېر زیات شکرګزار یم